من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. جناب عالی قدر جرنیل صاحب اور جناب بریگیڈیئر صاحب کمانڈنٹ کرو ملیشیا، جناب ډیر قدرمان و تجربه کار ڈی سی صاحب، ڈی پی او صاحب، کرنیلان صاحبان، اماد کورم درندو مشرانو ځوانانو، السلام علیکم. خبرې وشوې مشرانو وکړې، مو صوبایي اسمبلی ممبرانو وکړې، او خاص کر فخر زمان صاحب او درندو کور سړی دی یا سجید خان، دا ډېر خندني کورونه دي، دوی خبرې وکړې. او حاجي سلیم خان ټولې کورمې نمایندګي کوي، موږ منو. او دا یا صحیح خبره ده، څو ورځې مخکې یوه ویډیو کړې ده، ټولو خلکو زړو کې ځای کړی دی. مو منو چې حقیقت یې ویلی دی، بلکې ما خو دور هغه نه و، خو دې ته ډېر معلومات دي په دې عمر کې او دې حالاتو کې دنیا معلومات دي سړي ته ډېر دي. خو الله تعلیم والا سړی دی. پاتې شوله جرګې مقصد د مو جرنیل صاحب خدای خوشحال ساته، واټ کې مو ته کادر راکړی دی، دالته راغلی او سادې کې بیله بیله جرګیا کړي دي، دورې یوزي جرګا دی ټولو، او مو ټول یو شی یو. مو سجید خان خبره دا شای پکور دی، مو پخلیا نه خلو چې شیعه دی سنی دی اپر دی لور دی، پکور دا دی چې موی کورمې نه ماخلو، موی کورمې وال یو ټوله ایوی کورمې اوسیدوني یو، خو یا وسطي دی یا لور دی یا چې دی، دا خو صرف هغه معلومات والا خبرې دي، نور یو شی یو. خو لکه څه یایو او دین عمل کوله نشته، ښې خوږې خبرې کوو او عمل نه پکوو. او بیا مون حاجي سلیم خان نن ډېرې لږې سپینې خبرې وکړې، او دا یو حقیقت دی. دغه روډ دی، دوڅ خبره دی چې تاسې کوزه نه جرګار سي او ملیشې ورسره وي، پوجونه ورسره وي، مو خپل وطن دغه نه چې کله مو جرګه بیا یې سادې ته نه بیا به تاسو آرمي وي یا به درسره پولیس وي یا به درسره ملیشې وي، ولا چې ځانونه باده تبریخ د څومره باده خبره دا تیر شوي. یو ټایم داسې و بلکل شپې به دا روډ چلیدو، اوس ځنډنه خبره نه دی، شپې به چلیدو، مو یا ورکې راغلي یو، غوډ غوډ یا ورکې چلیدل، یوه خوشحالي ورکې وه چې داسې روډ چلیدو ته به که پنجاب دی. اوس داسې خبره راغله چې 9 بجو پورې به ګوډې وي لوړ وي، نه بیا چې کله ته وایي چې ګو بیا به څه که نه کني وره به ویلاړ وي، همداسې بیا غپله به ویلاړ وي، نشي تللی. وایي شرم پکار دی، خیر مشران یو چې مشران یو، جرګه جوړه کړو، شیعه سني جرګه جوړه شي، یوې ملي ته کینو دا زه اعتراف کوم، هغه مو نشو فیصل کولی. یوه دوې جرګې داسې وې غوټې غوټې جرګې، زه خپله ورکې وم، مو خو نه کړه فیصله، ویلې مو نه کړه فیصله، حقیقت ته ګوتې نه ورتېروو، که نه ورتېروو نو دا حالات به وي دا کوم دی، هر څو حقیقت ته ګوتې ورتېرې کړو، لاس ورتېر کړو، دا پرېږدو. حق داسې دی که تا ورور دی چې هغه په ناجایز دی، خدای دا نه غواړي ته هغه طرف وکړه، فیصله هغه خاکې وکړه، علما نوس دي دلته. یا فرض کړه که تو نه ډېر غیر مسلم دی خو چې هغه حق دی پکار دی سړی وي، دا شی مو ځان کې پیدا کړو، که نه وي پیدا کړی دا لوت بې کورمې وي. خو جرنیل صاحب دې کې چې شک نشته، ډېر دغې مجمع کې ځوانان اوس دي، تعلیم یافته خلک اوس دي، ټول خلک سہولیات غواړي، ټول خلک تعلیم غواړي، ټول خلک اسپتال غواړي، یونیورسټي غواړي، دا ټول غواړي. هر سړي زړه کې دا شوق دی، خپل هڅې بهر ملکو کې تکلیفونه کوي، په زوی سبا کې ښه سکول کې ښه کالج کې هغوی تعلیمونه کوي،
دیني ټول خلک خپېږي چې که مو بې کوره عمر تېر کړه خو په کور د اولادونه خو مو ښه وخت تېر کړي که نه خو اوس چې د مري میدې خبره وکړه مخیال مو شهین صاحب وکړه مري میده یو کاغذ دی مري میده شوي وه روډ محفوظ نه و مري میده شوي وه خبره زوی ته نه ورسېدلي کله دا خلکر پاڅېدل کله ارمیار پاڅېده کله دوی کروایه شروع کړې روډه خلو شو هر چې وشول اوس فیصله به جرګه وکړي مشران به وکړي خو هغه اپلای کوله هغه اپلیمنټیشن هغه چلوله دا وام نشي کولی دا به حکومت کوي حکومت په کور دی دومره زورور وي یوه فیصله مشر ویر کړي هغه چلولی شي په هغې عمل کیدلی شي کاته یې نه کوي دا هغه خلق خو یې نشي کولی دا به همداسې دس به ګریبان وي مو تاسو ته عرض دی مو تاسو ته سوال دی چې غلط سړي ته سزا میلوب شي چوک یې ورکېدی هېڅ څوک لاس به نه سي هېڅ مرګلتایي نه کوو چې هغه غلط دی هغه روډونه خرپوي او بله خبره دا دی چې روډ کوم دی جرنیل صاحب روډ کوم دی ډي سي صاحب دا دی تاسې ذمه داري دی روډ یې تو دی تو تی ما ذمهوار یې روډ امن نه غواړم هر ځای کې چېرته ویلې نه دی څوک ویلې نه پڅي روډ دومره اهمیت لري چې په جومات روشي په مسجد روشي هغه تړان کا روډ ورکې تیر کا نو بیا څومره اهمیت لري دا روډ مو تاسې نه غواړو دا روډ کې امن وي کوزه وي باره وي چېرته وي ټول امن وي او نور به ډېرې خبرې نه کوم خبرې واشوې وروسته بیا څوک کوي که چېرته وړاندې وروسته خبره مو کړې وي هغه موافي غواړم پښتو کې یو هغه دی دا شعر دی وډوکې غوندې د سړی اریوناش چې دا خلک ولې خلک وژني په دوی څه شوي دي دا خلک ولې خلک وژني په دوی څه شوي دي عقل یې خپو کې دی که سار کې یې وښه شوي دي